سورہ شعراء نورلسم سپارہ آیت نمبر 213 مخی صداقت و رشتنوالی دا قرآن مجید آغا بیان کر دا قرآن دا اللہ تعالی رشتونی کتاب دے داو منئی اس دے ایتونو کی آغا مقصد ذکر کئی چی دا کم مقصد دا پارا اللہ تعالی قرآن مجید را لے گلے دے قرآن مجید اللہ تعالی را لے گلے بنیادی مقصد دا قرآن آغا رد دا شرک و بیان دا توحیدو چی خلق دا اللہ تعالی یوالیو منی او شرکیاتو نروزی شرک چین آغا پریگ دی ناغا اصلی مسئلہ ذکر کئی او پاغی کی چکم عام آغا شرکو آغا زیاد خلقو کو ناغی تے شرک فی دعاوی دا اللہ تعالی نا علاوہ بل چاہتر ورسا اور آمدد شویل قلو حاجاتو کے و قلو ضروریاتو کے بل چاہتا چین آغا آواز کول فلا تدعو مع اللہ الہا آخرا مرا بل سرد اللہ نا لائق دے عبادت بل فتکون من المعذبین نشیبتو من المعذبین دا عذاب ورکڑی شونا ذکر چدا شرک دے او شرک چی سوکو کی ناغا اللہ تعالی نماف کئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ تعالی چینو شرک نماف کئی حدیث مبارک کی راضی اللہ تعالی وی چے بندہ کتما تا دمر گناہون روڑی چی دا دیزمکی او دا اسمان برابر یعنی دا ڈکی کزو غوارم ناغا بدر تا ماف کم او که شرک دے پکی کڑی نو گوری بیا معافی نکو ما او دیزے کی نبی علیہ السلام توی فلا تدعو مع اللہ الہنا آخرا تمرا بلا سرد اللہ نا لائق دے عبادت بل فتکون من المعذبین نشیبت دا عذاب ورکلی شونا مفسرین وی چی نبی علیہ السلام اغا پیغمبر دے و بیا دا پیغمبرانو سردار دے نو پیغمبر او بیا د پیغمبرانو سردار خو شرک نه کوي د انبیاء په باره کې به زمونږ عقیده دای چې دا معصوم دي د ګناه نه پاک دي د نبوت نه مخکې هم او د نبوت نه وروسته هم او شرک خو بیا ډیره لویه ګناه ده نو څنګه نبی علیه السلام ته وایي چې فتکون من المعذبین دا اصل کې د دې شرک بدواله او د دې شرک ناکارواله ښکارا کوي او پښتو کې خلک کوئی لوري وې میتا ته انګوري وې راته او لور ته وې کدا کار دیو کو نو پتا باندې بخپې ماتې کم ناغه لوري هغه کار کړی نه هغه کوي نه هغه له زور نه ورکی دې کې چې نه انګور ته تنبیه ور کوي کتاو کو نو چې لور نه معاف کوم نو تا خو بیا خامخانه معاف کوم دلته وی چې دا الله پیغمبر او سردار دو جهان کتا دا الله تعالی سره بالفرض والتقدیر شرک وکړو نو تام نه معاف کوم طالبم سزا درکوم نو چې پیغمبر او بیا سردار دو جهان تداوی کتا وکړو نو تا نه معاف کوم نو رستو خلق دا نور خلق غو بیا څنګه معاف شي نه معاف کیږي بیا هغه بدوالی چې په دې طریقې د شرک کم واضح کېده نه په بل طریقه نه واضح کېده د دې د وجه نه په دې طریقه باندې ذکر کو وانذر عشیرتک الاقربین او یروا هغه ډله او قبیله خپل الاقربین نږدې د لومبني آیات کې ورسره ادب هم ذکر کو ادب د دعوت دای چې د مشرکانو د مشابهت نه ووم ځان ساتي داسې خبرې به هم نه کوي چې دا خبرو نه بوی د شرک راځي دا خبرو نه مشابهت او یو شانوالی د شرک راځي
ځکه چې ته په شرک باندې رد کې نو د هغې نه بالکل جدایي اختیاروې. دویم ادب هغه په دې آیت کریمه کې دی، شروع د دعوت کې نو شروع د دعوت د خپل خاندان نه وکړه. ستا په خاندان کې تا ته کوم نږدې خلک دي د هغې نه اول شروع کړه او هغې ته اول بیان وکړه. د هغې وجه دا ده چې د هغې حق په تا باندې زیات دی چې ته ځان هم د اور نه بچ کړې او هغې هم د اور نه چې نه هغه بچ کړي. اهل و عیال او خپل خپلوان چې هغه د اور خشاک چلته نشي، د هغې حق زیات دی. دې د وجې نه اول بیان چې نو خپل خاندان ته وکړه. دویمه وجه دا ده خاندان او خپل خپلوان ته ځکه بیان وکړه هسې نه چې ته بل ځای کې ناست او خلکو ته بیان کې او خلک درته وایي چې خپل کور او خپل علاقه او خپل خاندان کې مسله نه بیانې او دلته مونږ ته لګیا یې. ناول هلته بیان کړه چې څوک دا اعتراض ونه کړي. درېیمه وجه هغه دا ده چې په دین کې ټول خلک برابر دي. داسې نه ده چې یاره دا مې خپلوان دی نو که دی غلط کار وکړي نو په ده باندې به پرده واچوم، څادر به پې باندې راواچوم، او دا بل مې چې دی نو دا پردی دی نو که دی وړه غلطي وکړي نو هغه وړه غلطۍ نه به غټ شی جوړوم. نه، دا خو بیا د دین خدمت او دین بیان نه شو. غلطي چې په هر چا کې ده که خپلوان دی او که پردی دی هغه به هم حق شان بیانې او ورته به وایي چې لکه دا کار غلط دی دا مه کوه، دا د شریعت نه خلاف دی دا مه کوه. منل نه منل هغه ستا کار نه دی، ستا کار هغه بیان دی. نوح علیه السلام زوی ته وایي بچې د کشتۍ ته راوخیږه او د دې ګمراه خلکو سره ملګرتیا مه کوه. هغه ورته وایي سآوي الی جبل یعصمني من الماء، بابا دې غر ته به وخیږم د اوبو نه او بچ شم. نوح علیه السلام دعوت ورکړه، پیغمبر دی او زوی له دعوت ورکوي او زوی یې ونه منله، هغه په عذاب کې راګیر شو. منل نه منل د خاندان کار دی، خو ستا کار هغه صرف بیان دی چې ته سبا دا نی چې هغه درته وایي چې ما ته دې مسله نه وه بیان کړې. د آیت کریمه چې کله راغې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډۍ ته وخته او آوازونه یې وکړل د قریشو مختلفو قبیلو او خاندانونو ته چې هغوی راجمع شو. نو ورته وی که زه تاسو ته ووایم چې د دې غونډۍ نه اخوا یو لښکر را روان دی او په تاسو باندې چې نو حمله کوي نو ستاسو به څه خیالي زما باره کې؟ ای ورته وی ته بالکل رښتونی، ته رښتیا خبره کې، ما جربناک الا صدقا، مونږ په تا باندې تجربه نه ده کړې مګر د رښتیا او ته هر وخت رښتیا ویلي، دروغ تا چېرته ویلي نه دي. وایي ښه زه یو مسله کومه، زه درله یره در کوم د عذاب نه، دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. اول یې خپل تره راپاڅېد ابولهب او ورته یې تبا لک سایر اليوم الهذا جمعتنا، وایي تا لپاره دا ټوله ورځ تباهي العیاذ بالله، تا مونږ د دې لپاره راجمع کړو. دا ورته داسې یو سپکه غوندې خبره ښکارېده. حال دا و چې دا بنیادي څیز و. وایي تا مونږ د دې لپاره راجمع کړو او ګزار یې پې باندې وکړو. د هغې په نتیجه کې بیا الله تعالی سوره لهب نازل کړ. وانذر عشیرتک الاقربین، بیا د دې نه وروستو نبي علیه السلام خاص کسانو پسې هم ګرځېده تر دې چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی وی فاطمه ځان دلته چې نو هغه د اور نه خلاص کا، زه در سره بیا څه کولی نه شم. صفیه رضی الله تعالی عنها ته وی ته هم ځان د اور نه خلاص که بیا در سره زه څه کولی نه شم. خپلوي ده نو سأبلها ببلالها، خپلوي به در سره پالم د دنیا خپلوي، خو د عذاب نه ځان بچ کول نو د هغې دپاره دنیا کې ایمان شرط دی. سفارش به نبی علیہ السلام کوي، شفاعت به کوي، خو د هغه شفاعت دپاره هم دا شرط دی چې د دنیا نه به سره د ایمانه ته وي. نو چې ایمان مو نه راوړی نو بیا خو زه سفارش هم نشم کولی، شفاعت هم نشم کولی. نو هر یو ته ځان له دعوت ورکوي، مسله ومنئ، د الله تعالی یووالي ومنئ. فلا تدعو مع الله
مرا بلی سرد اللہ نا الہنا آخرا لائق د عبادت بل فتکون من المعذبین شیبت دا عذاب ورکڑشونا وانذر او يروا عشيرتك الاقربين قبیلستان نزدې